نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې د مشرکین مکه نه تاسو کا چې پس مګي او اسمانونو کې د چا ملکیت ته د چا بادشاہي ده. بیا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته په خپل باندې فرمایي چې الله د مشرکینو جواب ته صبر اونکو ته په خپل وایا. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې مشرکین مکه او دا عقیده ده چې په اسمانونو او زمکو کې مالک ملکیت دا صرف د الله دی، د بل چا نشته دی. د دې وجه نه نبی علیہ السلام ته الله تو فرمایل ته په خپل باندې وجه د الله بادشاہي ده. کتبا فرض کړی د الله علی نفسه په خپل ذمہ باندې الرحمت رحمت، په خپل ذمہ باندې الله پاک جل شانه رحمت چې کوم دی فرض کړی دی. الله جل شانه زمکه پیدا کړه، اسمانونه پیدا کړو، او دا غي نه پس الله پاک جل شانه په خپل باندې په عرش باندې ولیکل چې ان رحمتي تغلب على غضبي، چې بشک زما رحمت دا زما په غضب باندې غالب دی. او حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله پاک جل شانه مخلوق پیدا کو، او چې کله مخلوق پیدا کو نو لیکلي وکړل یو وعده الله پاک جل شانه د خپل ځان سره ولیکلا، او هغه وعده الله پاک جل شانه د خپل ځان سره محفوظ ساتلې ده. او د هغې وعدې مضمون دا دی چې ان رحمتي تغلب، ان رحمتي چې بېشکه زما رحمت تغلب على غضبي، دا غالب دی زما په غضب باندې. نو دلته فرمایي چې کتابه لیکلی دی، فرض کړی دی علی نفسه په خپله ذمه باندې الرحمت، الله پاک رحمت. په الله باندې څوک رحمت فرض کولی نشي، څوک به لازمولی نشي، خو الله مهرباني کړې ده، په خپل رحمت زیات کړی دی، په خپل ځان باندې خپل رحمت او خپل محبت د مخلوق سره د چې کوم دی مقرر کړی دی او د لازم کړی دی. لا یجمعنکم، اوس پسې الله فرمایي چې خامخا به الله جمع کی تاسو لره الی یوم القیامت، په ورځ د قیامت. الی یوم القیامت، بعضې مفسرین وایي چې دا الی په معنی د فی ده، نو بیا به معنی دا شي چې لا یجمعنکم، خامخا به الله جمع کی تاسو لره الی، یعنی فی یوم القیامت، په ورځ د قیامت کې. یعنی په ورځ د قیامت کې به ټول مخلوق الله پاک جل شانه را جمع یو ځان ته به ودري. او یا دا الی چې کوم دی په معنی د الی شو، نو بیا به معنی دا شي چې لا یجمعنکم، خامخا به الله پاک جمع کی تاسو لره الی یوم القیامت، د ورځې قیامت پورې. یعنی ټول خلک به مړه کېږي، قبرونو کې به جمع کېږي، ټول به الله جل شانه په یو ځای خپل ځان ته مخې ته ودري. د قیامت په ورځ باندې به ټول را جمع کړي، قیامت په ورځ باندې به ټول را جمع کړي، او حساب کتاب به بیا الله پاک جل شانه کوي د خپل مخلوق سره. د تلې د میزان په خوا کې به اسرائیل علیه السلام ولاړ وي، جبریل علیه السلام به ولاړ وي، او حضرت آدم علیه السلام به ولاړ وي. حضرت آدم علیه السلام به د خپلو بچو نمایندګي کوي. څومره انسانان چې دي د هغې د طرفه به حضرت آدم علیه السلام ولاړ وي، تلې ته به ولاړ وي. او جبریل علیه السلام به الله ته عرض کړي چې الله پاکه دیو په دې حیثیت باندې ولاړ شي، دی به وایي چې الله ما ستا پیغمبرانو ته د دې کم امت چې کم پیغمبر دی، نو ستا احکامات مو د ټیک ټیک را رسولي دي. ګورې دې ته به چې کوم دی جبریل علیه السلام ولاړ، او اسرائیل علیه السلام به دې ته په دې حیثیت ولاړي، دی به د پولیس په حیثیت ولاړي چې الله ګورې ما در خپله ډیوټي کړې ده او راوستې مې دي، ګرفتار کړي مې دي. ټول به ولاړي او حساب کتاب به شروع. نو ټول خلق به الله جمع کی الی یوم القیامت، ورځ د قیامت ته، یا په ورځ د قیامت کې. لا ریب، هیڅ شک نشته به فیه، په د قیامت کې. الذین، ها کسان، خسروا چې نقصان کې اچولی دي انفسهم، ځانونه خپل، فهم لا یؤمنون، بس دوی ایمان نه راوړي. یعنی دا خلق دا کافران چې دي نو په دې د الله به رحمت وو، خو دې چېرې ایمان راوړی وي، خو چې ایمان یې را نه وړو نو دوی پخپله د خپل رب د رحمت نه خپل ځان محرومه کړو. الله نه دي محرومه کړی، خپل ځان یې پخپله محرومه کړلی. ولهو، او د الله ملکیت دی، ما سکنه، هغه چې آرام کی فی اللیل، په شپه کې، هغه مخلوق چې آرام کی فی اللیل، په شپه کې، والنهار، او په ورځ کې. د دې نه مخکې په 12 نمبر آیت کې الله فرمایي قل لمن ما فی السماوات، قل لمن ما فی السماوات، او فرمایا چې د چا ملکیت دی
فی السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې. نو هلته کې چې کوم دی په 12 نمبر آیات کې د مکان د تعمیم چې کوم دی مرادو چې څومره مکانونه دي څومره ځایونه دي په ټولو کې د الله حکومت دی او د الله بادشاهي ده او د الله ملکیت دی، د بل چا ملکیت نشته دی. او وله ما سکنه دلته کې چې کوم دی د زمان تعمیم دی، یعنی د زمانی عموموالی ته مراد دي. څومره زمانی دي، کو شپه ده او کو ورځ ده، څومره زمانی دي. نو په دې ټولو زمانو کې په دې ټول مخلوق باندې ملکیت دا صرف د الله حاصل دی، د بل چا نشته دی. نو په ټولو زمانو کې او په ټولو ځایونو کې د الله ملکیت دی، د بل چا ملکیت نشته دی. وله او د هغه ملکیت دی، د الله ملکیت دی. ما هغه سکنه چې آرام کی فی اللیل په شپه کې، والنهار او په ورځ کې، وهو السمیع او هغه اوریدونکی دی، العلیم او پوهه.